یو ځل بیا هرکلی ستړي مشئ، په خیر راغلی، هرکله راشئ. د فیسبوک ملګرو ته هم هرکلی وایو. دا وخت تاسو د سنو اف ام 1.4 او سنو اف ام 6.9 د امن غږ ادبي نړۍ اورئ. ادبي نړۍ تاسو ته وړاندې کوي ښاغلی صدیق صافي. هیله ده چې تاسو مونږ سره او مونږ تاسو سره یو، ځکه چې دا خپرونه چې دا ستاسو خپرونه ده او مونږ غواړو چې په دې کې تاسو ته هر وخت څه نوي راوړو. دا ځل هم ستاسو دپاره د اولسي رنګزار یوه ننداره وړاندې شوه. هیله ده چې ستاسو به خوښه شوي. دا د 11 نه تر 12 وخت داسې چې دا د ملګرو وختي، د ټلیفوني، د اس ام اسي، د فیسبوکي، نو زه په منځ کې بالکل نه غږېږم. زه به صرف ستاسو تر منځه ستاسو ته سہولت پیدا کوم چې تاسو واورو چې تاسو سوای او سپوختای. ټیک ده، خوښه مو ده. ګورو چې د ټلیفون په لیکه باندې وړمبی ملګری څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام ډاکټر صاحب، خیر ٹھیک ٹھاک ہے؟ ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو څوک د چېرته نه؟ ټل نه ظاهر شاه خبر کوم. سرګي تاسو نن پروګرام ټل هغې باندې نه رسېدلی. او جی ما په ټلیفون ما په پروګرام کې ووې چې یاره ټل ته اواز نه رسي. بس کله چېرته څه ټرانسمیټر کې ګډوډ شي یا جنریټر خرابي یا صحیح په لاره کې څه مسله جوړه شي. سر بس موږ خاموش لیکچران یو، بس تاسو پروګرام ډېر شوق سره واورو. الله خوشحاله هغه پکې نه راتلو نو مې چې یاره دا کار وکړو څه وجه کېږي. الله خوشحاله لره. بس دغه ستاسو شکایت ورسېدو. صحیح ده، ټول لسلرانو ته یوه سلام. ډېره مننه. ښه ده، باد اوسئ. ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی. 09152541143. السلام علیکم. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتہ. قربان محترم په خیر راغلی. سلیم صاحب په خیر راغلی، هر کله راشي. قدران سے درنو اوریدونکو ټول ټیم ته احترامات سره تاسو پیش کوم. ډېره او مننه. زم تاثیر صاحب ډیر په مینه باندې سلامونه. وعلیکم السلام. الله دې خوشحال لري. او تاثیر را باندې وکړو چې ما سلام ورته خامہ کوم. جی سلیم استاد لوړګې څنګه دی؟ ښه دی؟ بالکل ان شاء الله چې امن لحاظ سره مخه او موسم لحاظ سره مخه الله دې او زونه لحاظ سره ډېر ښه دی. قدردان شو. عرض وکم قربان عرض دی چې وصال چې ورک شي او صالح ماتې شي. وصال چې ورک شي او صالح ماتې شي، رښتیا چې ورک شي نو جذبې ماتې شي. مننه. په انتظار کې انتظار چې راشي، په انتظار کې انتظار چې راشي، ساقي په لاس ټولې پیالې ماتې. مننه. زه په پښتو پالنه ښه پوهېږم. زه په پښتو پالنه ښه پوهېږم. جرګه چې راشي زولانې ماتې شي. مننه. او عرض دی چې کله راتګ د میلمنو واورم، چې کله راتګ د میلمنو واورم، کور د زړګي مې دروازې ماتې شي. مننه. او عرض دی چې امن ګلې په کیکي کې ښکاري، چې امن ګلې په کیکي کې ښکاري، د سلیم ټولې بیا ګیلې ماتې شي. ډېره مننه. ډېر قدردان شو. وسلام. خوشحاله اوسئ. 09152541143. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشئ، په خیر. احمد خبرې کوم چې د کوهاټ روډ نه. احمد صاحب د کوهاټ روډ نه ستړی مشئ. څنګه سرګي تاسو ښه؟ د الله کرم. ما ډېر به نه ځغېږم. صحیح ده. خو لږ خفګان را لرای شي. جی. په دې باندې چې د اباسین یوسفزي صاحب پروګرام وي او زمونږ په دې سیمه کې صرف همدا یو شاعر د سلیم صاحب دې راډیو تاسو سره د خپل ډېر سهار کوي. صحیح. الله دې ودې ته هدایت کړي چې د اباسین صاحب پروګرام یو دین نه راځي. نو بس څوک وختي وده کېږي، څوک یو وخت وده کېږي، څوک بل وخت وده کېږي، نو راځي به انشاءالله. ملګري خو ډېر راځي. دې کې د ملګری نه دا پروګرام موږ ډېر وخت نه اورو. او دا یو شی نمبرانه خو چې هغه په غلطۍ کې کار کړی وي او وایي چې یاره مطلب د اباسین صاحب پروګرام ته شعرونه ویم. صحیح. او زه به سره یو خبر شریک کوم. ارشاد.
تړون وي زه تړونکو ما د ځان سره ماسو سمکارو د جانان سره واه عشق تړون وي زه تړونکو ما د ځان سره ماسو سمکارو د جانان سره لکبی مورا ماشوم جاړم سلګو یم پسی لکبی مورا ماشوم جاړم پسلګو یم پسی جانان جانان ناری وهما درمان سرا ماسو سمکارو د جانان سرا عشق تړون وي زه تړونکو ما د ځان سرا ماسو سمکارو د جانان سرا جانانون کا شو په نظر دستر گنا راځي نور جانانون کا شو په نظر دستر گنا راځي اوس به وینم خدای خبر شه ډېر په ګران سره ماسو سمکارو د جانان سره عشق تړون وي زه تړونکو ما د ځان سره ماسو سمکارو د جانان سره سرک قربان که یار ګټل غواړي شفیع ارماني سرک قربان که یار ګټل غواړي شفیع ارماني دغه متل دی چې ګټه د تاوان سره ماسو سمکارو د جانان سره عشق تړون وي زه تړونکو ما د ځان سره ماسو سمکارو د جانان سره پارلمانان صاحب ته سلام او ټول ملګرو ته سلام درځي وعلیکم السلام ډیره مننه دا ښاغلی احمد د کوټ روډ نه ګورو چې د احمد صاحب نه پس څوک راځي دا دی راغی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام بسیم صاحب خیر دا الله کرم دی ګستا کان د سفر جوین امین خان خبره جی امین خان ستړی مشي بسیم صاحب تاسو سلام تا کال حالات خدي ګرمي خو نشته نه ان شاء الله د تا کال الله دې خوشاله حالت دي او ګرمي شته ګرمي کنه او ګرمي خوشاله صحیح خجی بسیم صاحب ته د پښتنو د کاروبار خبرې مبرې چې پښتنو د خپل کاروبار او خپل روزګار او خپل ځان کې څنګه ساتلی جاو موږ به وړو دي نیرونو ته د ګورډیګې ته به کوم دی لامبا لټلو کنه جاو چې کوم دی دا ویل چې دا مخه به راتلو موږ په دې درنګ راتلو خجی نو چې دې درنګ ته ورغو تاسو هم روټه به راځه کنه او دې درنګړو په خپل تنو په خکرو چې هغه روټه خپل مننه سبا چپ کستم نه صحیح نو د درنګړو د خپلونو زموږ د پښتنو د خپلونو د په خپل د سپلو کار کوم خجی ښه خپل سپلو کار کوم نو تاسو ته سپلو ذکر مو کو دغه ذکر دم پکې وکړو بالکل تا موږ ډیر پویا سلو یو ډیر سدنې زکوي خو دا چې موږ په یو وګ وو په بل وخت کې بیا وتی خبره نو بس دا خده چې واو په یو وګ ووري کنه خبرتي ته تاسو سلام پروډوسر ته سلام او یو چې کوم دې
طلا وی دې خاموشۍ کې فضوګرام وی هغه تم سلام وعلیکم السلام یا تم سلام الله خوشاله خاده بادس دا خغله امین خان د تاکالنا خجی ګورو چې راتلونکي ملګری بسو کی السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي بشه په خیر علي فرحت جان ډیره مهرباني خو دې وبخه الله دې د ملک حفاظت وکړي امين امين څنګه ده سفید څنګه ده الله دې خیمه بالکل خیرت دی بالکل خجی الله دې ملک او د دې خلکو ته خیر پیښ امين امين الله دې د شهیدانو درجه بلند کړي امين او خدای خدای صبر ورکړي امين محترم ډاکټر عباسي صاحب جی هم محترم ډاکټر عباسي صاحب جی یوم ازادي هم د شاعر شمس الزمان شمس خاطب نظم دی قربان او دې نظم کې هم یو دوه مشکل الفاظ دي که تاسو موږ د دې په معلومه باندې پوه کړئ نو ډېره بخي جی یو دی زاغ زغن او بل دی سوکالي څه معنی لري زاغ یو مارغه دی چې هغه ګلونه ریږي د بلبل په شکلي د تورانۍ په شکل باندې خو ګلونه ریږي او بل څه شو سوکالي امن ته وي امن خجي جی دا یې وایم قربان دا نه تم دې زه په ډېره مینه د وطن سندرې وایم بیا د خپل وطن د ازادۍ سندرې وایم واه ولې به ملګرو د وطن سندرې نه وایم واه څرنګه به زه د خپل چمن سندرې نه وایم زه د خپل وطن د چا دشمن سندرې نه وایم زه د دې چمن د زاغ زغن سندرې نه وایم تل به په اخلاص د خپلواکۍ سندرې وایم زه د خپل وطن د ازادۍ سندرې وایم دلته کې د امن ازادي او سوکالي وي تل دلته د غم نه راځي په مونږ د خوشحالي وي تل ورک خزانونه په وطن کې سپرلي وي تل ورک خزانونه په وطن کې د سپرلي وي تل پورته په دنیا کې د پرچم د هلالي وي تل ډېر په خوشحالۍ سندرې وایم زه د خپل وطن د ازادۍ سندرې وایم او ورېږه یو خبره کوم جی دا نیم نظم شو نیم به انشاءالله بیا شریکم یو دوه سلامونه لیکم جی او عمران خاکسار او فقیر محمد راضي باندې سلامونه ویم وعلیکم السلام ډېره مننه دا خغله فرحت د سفید څنګه زمونږ کوم ملګری چې را روان دي د ټلیفون په لیکا د فیسبوک په لیکا د اس ام اس په لیکا ټولو ته هرکلی وایو او ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی السلام علیکم السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام په خیر علي تاسو څوک د چرته نه زه ملاله مې حیدرآباد نه خبرې کوم جی بیبي وای ډاکټر صاحب تاسو پروګرام دې ټایم نو ډېر ښه مونږ ته لګي او فرست ټایم مې کال وکړ مایل چې مطلب دعا سلام ورسو ډېره مننه الله خوشحال لره اصل کې زموږ خواهش دی کوشش دی چې موږ د پروګرام کې د هر عمر او د هر طبقه د خلکو خیالو ساتو نو زموږ خوید نمائندې زموږ بچي چې څومره ټلیفون نه کوي زموږ رونه نو موږ خوشحاليږو جی بالکل ډاکټر صاحب تاسو ډېر ښه عادت دی ډاکټر صاحب یو شعر وایم ډېر نیم دیکھو چلو وایي مهرباني وایي د سخت ژوندۍ مقابله کول دا ده د زهر د خوړلو چل خو شاته ورسي او په نیمه لار د نه پرېږدم پښتو د ګینیاره د مخ د بدلولو چل خو شاته ورسي ډېر ښه دی ډاکټر صاحب ډېره مهرباني ډېره مننه ملالۍ شهزادګۍ ډېره مننه اوکې الله پامان ډاکټر الله پامان جی د محترم ملالۍ نه پس ګورو چې څوک راځي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه د الله کرم ستړي مشي په خیر تاسو څوک د چرته نه نعیم جان خبرې کوم دي د ورکت روډ نه نعیم جان
امین جان خجی فرمائے مهرباني خوشاله شي او بل دې چې هغه کم تاسو په تصویر کې کتلې ده دا هغې لپاره د حمزه بابا یو جی سوچ سمه ما سره جلبل نه شو په غور کې سمیغه مې شمله ورته ګېدو ته مې پرېنه ما حمزه ځواني چې سره پیدا په خپل غزل کې زور کم ولې هغه زړېدو ته مې پرېنه نور دې تاسو ډېر د الله کرم دی الله هم دې خوشحاله خاده و آباد اوسئ ډېره مننه امین جان صاحب خوشحاله شي دا ښاغلی امین جان د ورسک روډ نه ګورو چې د امین جان صاحب نه پس څوک راغی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو په خیر علی څوک دی د چېرته نه شیرزمان خلیل صاحب کوم باسي صاحب استخاره پایان حضرت بابا نه جی شیرزمان خلیل صاحب وایي تاسو خو طبیعت مزاج کوي دا الله ډېر کرم دی جی الله مو په عزتمن شي بس تاسو ته سپیشل سلامونه قربان تاسو ټول ټیم ته د تاسو سپیشل سلام دي مهرباني وعلیکم السلام تاسو نن دا پروګرام چې په څوک سرسري شانته لګه خاطر راته وایي زه ریکارډینګ کوم زمانه لګه نشو غنه کی نو خو ما وې یو ځل خبره وکړه بیا مو دای خاکه بیان کا نو بس سرسري خاکه هم دا و چې ولسی رنگزار یعنی د پښتون قام ژوند ژواک چې دی په دې کې څه شامل دي په خوراک څښاک کې په ناسته ولاړه کې په پیشو کې دې باندې مونږ خبرو کې مختصر ډېره مهرباني دي بس سلامونه علیکم یو دوه جی جناب عمران شهید آباد سلام او حسن پیدر ته سلامونه عمر خیام او سلام او د مقبودی خان صاحب ته سلامونه الله په امان وعلیکم السلام ډېره مننه جی د شیرزمان خلیل نه پس ګورو چې څوک را روان دی دا دی راغی السلام علیکم وعلیکم السلام بیبي ستاسو اواز ډېر رو دی لږ به اوچت وایئ وعلیکم السلام تاسو څوک د چېرته نه فرح خان خیر دی بیبي تاسو ښه بس مونږ خوشاله یو مونږ هم خوشاله یو چې تاسو کال وکړو تاسو پکې دلچسپي اخلئ پروګرام کې مننه ډېره خوشاله اوسئ ډېره مهرباني دا و زموږ خور فرح خان الله دې خوشحال لري ګورو چې راتلونکی ملګری به څوک او د شو په حقله سوی او خپل سوی السلام علیکم ډاکټر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر علی الله دې خوشحال کته خیر طبیعتونه د الله مهرباني ده امین خان افریدي خبره کوم د خیبر نه امین خان تو سره زملو شو یم خو سنر نه ویر دی 1516 کې چې تا یو بیا غلیاتو کې زو تر سره ملو شو خجی ښه دی خو په اختین کې ولته خو بس ټوله موسم معلوم وي کله به بارون شو کله به شین شو سه مختلف قسم رته بدل رودللو او بس چې کله تو سره مو ملکوت کې د دښت کې و درنه شو بارولنو بس تو مې ویل شي بس لند ګارد ورځي خو ډېر خبره مر سره ونه شولې صحیح یو وختونه درې نه کومه مختصر غونډه کې کا دغه جی مهرباني وکړئ بیا اول خو زه نه د پښتنه کوم چې د مونږ د خاطر افریدي د کم د مرګ چې کم ډیټ دی هغه سم تاریخ ورته وښیه او بل د مو چې کم هغه دی د بل شاعر خیبر افریدي شو او حمزه بابا د مرګ دغه ډیټونه یې کله ګرته وښل نو مې رابونې سمه ده مننه په مخه د خاصه الله دې مرشي دا ښاغلی امین خان افریدی داسې ده چې د حمزه بابا د وفات نیټه خو ماته معلومه ده زه په جنازه کې شریک وم هغه د 18 فروری کال 1994 د خیبر افریدي د وفات نیټه چې ده نو هغه غالبا چې 15 نومبر کال 1990 غالبا 90 یا شپږ نوي یا 90
دای کې زه خطا کېږم او د خاطر چې دی نو هغه په کتاب کې چې کوم لیکلی شوی نو پای کې لیکلي وو یو کم اویایم یعنې 69 څوک وایي 68 ته څوک وایي 69 کال کې وفات شوی. السلام علیکم. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. څنګه یو ښه اوسئ؟ دا الله فضل. تاسو څوک د چېرته نه؟ عبدالظاهر خبرې کوم جمرود نه. جی عبدالظاهر صاحب وایي. ډاکټر صاحب ډېره مهرباني تا خو د پښتون د کلتور ټولې خبرې بیان کړې دې ګټې خو د پښتون په روایاتو کې ټول عام شي چې هغه وسله وه جی په هغې باندې به یې خپل ځانم ساتلو دشمن به یې پیوالو. بالکل هغې کې ټوپک تمانچه او توره چې کومه په لاس باندې چلېږي او پیشکا وځه چې هغې به یې په ملابند کې ایښې وه. صحیح دا د پښتون د ځلمي پسول و زیور یې و بالکل کالی چې هغه سره به نه و نو هغه به ډېر بحث کړی نو ما د خپل ځان په خپله معلوم دی چې زه به بهر ووتم نو ما سره به ټوپک نه و نو ما به نیکه خپل ما ته ډېر بد راځي. هغه په دې نه چې ما دشمني وه دشمني مې نه وه هېڅ مې نه خو هغه به وایي چې دا د ځوانانو پسول دی. بالکل خپل حفاظت یو روایتي شی نو دې لپاره د پښتون دا په روایاتو کې یو اهم شی و توره ټوپک تمانچه. دې باندې خو خوشحال بابا یو شعر هم ویلی دی که نه چې د پښتون په ننګ مې رویستله توره زه ننګیال د زمانې خوشحال خټک یم. د افغان په ننګ مې وتړله توره د افغان په ننګ مې وتړله توره زه ننګیال د زمانې خوشحال خټک یم. ننګیالې د زمانې خوشحال خټک یم. نو د پښتون ټول عام شی دغه شی و. هغه کې دشمنۍ کې تعلق نه خو دا یو روایتي یو شی و دی هغه. صحیح تاسو خبرې ډېر خوندناکې دي ډېرې مزېناکې دي. الله دې خوشحال آباد لره باندې اوسې تر تلتله. ډېره مننه. خوشحاله شه عبدالظاهر صاحب. عبدالظاهر صاحب چې کومه خبره وکړه نو د دې په شا باندې ماته یو خبر رایاده شوه دا دی چې ننګیال یعنې ننګیالی څه ته ویلی کېږي. موږ خو ننګیالی عموما هغه ته وایو چې هغه وجل مجل کولی شي. ننګیالی اصل معنی دا دی چې هغه داسې سړی چې هغه په خپل عزت د خپل کور په عزت د خپل وطن په عزت د خپل دین په عزت د خپل علاقې او کلي په عزت ان تر دې چې د خپل ساتلي ځناور د حفاظت لپاره هرې قربانۍ ته دی تیار شي نو ده ته ویلی کېږي ننګیالی. نو ننګیالی هغه بنیادمي ورسېدی جي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه له خیر دی جی؟ په خیر الله ستړي مشئ. تاسو څوک د چېرته؟ او سرفراز اوسئ. زه رحمت شاه میا یم اخون محمد لنډی پېښور نه. جی میا صاحب وایه که نه؟ خوشحاله آباد اوسئ. بس اتو کلونه پروګرام اورم جی او دا شپږو میاشتو چې لږ خلل پکې راغلی دی. یو بچی مې دوبۍ ته لاړو ښه جي او هغې به ډېر باقاعدګۍ سره ستاسو پروګرام نو هغه په وجه به زه هم ناست وم. زبردست. او جي نور ما یو معلومات کولو جي. جی تاسو اکثر د پخوانو غازیانو اولیاء کرامو تاریخونه ډېر معلومات تاسو مونږ خلکو نومونه اورېدلي د اولیاء کرامو خو نور تاریخ به مونږ ته نه معلوم. صحیح. ټول انفارمیشن مطلب تاسو مونږ له راکړي دي. جی اوس زما دا نیکه دی جي لنډي اخون احمد نوم دی که نه کړي؟ او جی او د اخون احمد زمونږ د نیکو ماشاءالله. او جی نو دی تقریبا 450 سال مخکې یو کتاب لیکلی و جی په یوسف علیه السلام ورک زوی څنګه پیدا شو. ښه جي. نو دغه کتاب اوریجنل مونږ ته نه میلاوېږي. مونږ دا پښتو اکیډمي چې کوم ده جی او نو دغه کې مونږ راغو مطلب چا راته چې دلته کېدی. ښه جي. خو هلته مونږ یو ټیبل ته کسان کېناستو انډرګراونډ چې سامره پراتو ټول دغه مو کتو مونږ ته کتاب میلاو نه شو. ښه جي. او دی و مورید جي د وزیر آباد نه سعدالله سے مورید و. ښه جي ښه. نو داسې ځای تاسو مونږ ته وښولو چې د زاړه کتابونه دې ځای کې دي چې مونږ ځان ورسو. پنجاب کې وي سند کې وي هر ځای وي. یو خو جي د ارکایوز لایبرري ده زموږ سرکاري لایبرري ده د پېښور میوزیم شاته دغه ځای کې لاندې یو بلډینګ دی ارکایوز لایبرري. او جي هغې په هغې کې امکان لري چې پښتو اکیډمۍ کې هم نه دی موندلی نو بیا په هغې کې امکان لري.
بس پښتو کې موږ 1984 کې یو لیکلی وو حاجی راته ملو شو ازور راته نه ملاویږي بس دغه ارکایوز لایبرری کې امکان لري حاجی ها جی زه کوشش وکړم سربالا لره ها د باد سه ډیر مننه دا رحمت شاه میاز صاحب د اخون لنډینا ګورو چې بل ملګری څوک راځي السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه دا الله کرم ستړي مشي په خیر تاسو کې دي شرط نه الله دې خاصه خبره کوم جانزیب دا کتلونه دي جی جانزیب صاحب بس یاره چې بس تاسو دا خبره او دا زموږه څه بس کومه مزیدار لګي او ډېر ښه لګي بس تاسو ارزه کې پروګرامي پاره یو نټورک موږ یو الله خوشاله کا دې پاکستان باندې یو شهر نیم راتو وایا چې پاکستان باندې سوي راتو وایا پاکستان خبره کې کوم ډېر ښه لګي صحیح ده چې کله موقع وایو به ته خیری زنده باد الله دې خوشاله باد ها ده باد مهرباني دا خاغله جانزیب ګورو چې راتلونکي ملګری څوک دی دا د راغه السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام دا الله کرم استانه ګل خبرې کوي پار پېښور نه جی استانه ګل صاحب یار دی ورځونه کې لپن ملاوم صاحب او کې لپن نه ملاوي اوس ملاو شوی دی چې سدي په زړه جمع شوی راته نه ملاو شو بس چې سدي جمع شوی په زړه نه راته وایا نو ته وایم یار هغه عاشق ما شو کو کنه حاجی هغه وو ګودر لاړل هغه عاشق ته پلار کې نه چې نن مې سره خبرې کوم پوه صحیح او چې په منراله هغه نه ورته خطا شي صحیح اخیری کې ایوریز کې ایوریز او ته وی چې ګودر لزی او راځي نور خبرې ته خطا شي صحیح انا شعر به ته وایم پوه شو کنه ارشاد وي چې نه په ګیره کې اسلام او نه په بری په پښتو ده او داسې کہانی وشي داسې ټوکې کېږي رین ولاړ په مسله رواز په لاس کې ځان ده واه او چې دا بر کلی لوټ کړ دا د کوز کلي چوکیدار و او چې دا کوز کلي اړنګ کړه دا د بر کلي امام و لکه دا دې راته ویلي ځان سره تېر کوم دی چې ما ډېره پوهه حاصله کړې ده ډېر مننه بالکل مهرباني الله دې خوشاله خاده پاد سه جی جناب دا خاغله آستانه ګل ګورو چې د دینه پسوک ملګری راځي بلکې د فیسبوک د ملګرو سره زموږ وخت پوره شوی دی دا غینه به اجازه تخلو خبرونه به جاری او یو دمه بکو د دمه نه پس په بیرته راځو او د فیسبوک ملګرو ته په مخه خوایو الله مو خوشاله لرا بریالي اوسئ او د دې پیغام سره چې تل تر تله د نورو خلکو په کار راځي نو الله به مو خلک په زړونو کې ساتي